अल्लाह ताला एहसान दे हमारे बिल्कुल है उसी उसम आगे पूरी नहीं हम सूबी करते हैं ذكر أخو سر الإنسان كتاب ملك من تاسو كتير خبرته أو كأرسل وين على البناء تأخذ الله رب العزة كتاب به لا عظيم الشان كتاب به نقول بغاني كبزوري كل ودي وجنا داير اختلافي مسألة ده والد تمہارا کی جرنی ہے ندا ما تستوي چیا مکی صورت دے بعض علماء و صحابہ و یا مدنی صورت دے لکہ بعض نور صحابہ و تابعین و اور بعض وہ چلا نزل مرحتین دے یعنی معنی دادا یوزل مکہ کی نازل شوه دے اور بل مدینہ کی بلزل مدینہ کی نازل شوه بہرحال دائیو بل استرادہ اتقان في علوم القرآن إلى الله شكرت إلى كتاب الله اتقان في علوم القرآن فديك امام سويطي رحمة الله عليه غن استراحات اغا دا چې د قرآن مجید دا سورتونه په دوه باندې تقسیم بعضې سورتونه د قرآن مجید هغې ته مکي سورتونه او بعض سورتونه دي هغې ته مدني سورتونه یو تقسیم دا دی د مکي سورتونو معنا دا ده چې د هجرت رسول نه څومره سورتونه د قرآن مخکې نازل شوي دي هر ځای کې چې نازل شوي دي په هر موسم کې چې نازل شوي دي د شپې نازل شوي دي او په د ورځې نازل شوي دي په اوړي کې نازل شوي دي او په ژمي کې نازل شوي دي په مني کې نازل شوي دي او په پسرلي کې نازل شوي دي خو دې ته مکي وایي دې ته مکي او کوم صورت چې د هجرت رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت وروسته نازل شوي دي هر ځای کې نازل شوي دي هر وخت کې نازل شوي دي په هر موسم کې نازل شوي دي هغې ته مدني او د دې نښې دا دي یو صورت دی هغه کې نه مکي لیکلی او نه مدني لیکلی ته به څنګه معلومه چې دا مکي صورت دی او که مدني صورت دی خو د هغې نښه دا ښودلی شوې ده چې د مکي صورت نښه دا ده چې په دې کې به د توحید مسله د رسالت د رسول الله مسله او په دې کې به اثبات د قیامت په کثرت سره ذکر شوی نو دې ته وایي مکي صورت او د مدني صورت نښه به دا وي چې په هغې کې به تشریعي احکام ذکر شي تشریعي احکام دفعات د شریعت او دفعات د اسلامي قانون به پکې ذکر شي بطور مثال سورہ بقرہ ستاسو مخې ته راغله نو سورہ بقرہ دا مدني صورت او د ټولو نه غټ صورت دا دی په قرآن او بشماره دفعات او احکام د شریعت په دې صورت کې ذکر شي بشماره نو دا د دې نښه ده چې دا مدني صورت نو د مکي صورت نښه دا شوه چې په توحید مسله د رد د شرک مسله د اثبات د رسالت د پیغمبر خدا مسله او اثبات د قیامت او په دې باندې دلایل دا د دې نښه چې دا صورت مکي صورت او که دفعات د شریعت ذکر شوي احکام د شریعت ذکر شوي دا
دا دې نښه ده چې دا مدني سورت د هغې وجه دا وه چې په مکي دور کې نبي علیه الصلاة والسلام ټول زور په عقیده توحید باندې ورکړی او په رد د شرک باندې ورکړی او په دې خبره باندې قرآن زور لګولی چې دا پیغمبر واقعي د الله پیغمبر او په دې صورتونو کې اثبات د قیامت هم ډېر زیات په کثرت سره د هغې دلایل موجود دي لکه چې مشرکان چې څنګه الله د یووالي نه منکر نو دارنګې مشرکان د قیامت او د دوباره ژوند نه منکر دې وجې نه دا به نښه دي چې دا مکي صورت دی او دا مدني صورت دی بېشمار اصطلاحات امام سیوطي دلته ذکر کړي دي کوم صورتونه چې په اوړي کې دا نازل شوي نو هغې ته صیفي وایي کم چې په ژمي کې نازل شوي هغې ته شتوي وایي کم چې په مني کې نازل شوي هغې ته حریفي وایي او بېشماره اصطلاحات دلته قایم کړي په دې وجه نه دا کتاب ځان له والی او دا کتاب وګورئ کم ټکي باندې ډېرې څه به درته نو دا یو اصطلاح تاسو یاد کړه چې دا صورت مدني د دې صورت آیاتونه دا اووه آیات دوه روایت نور دي اته آیات دي او څوک وایي دا شپږ آیات دي خو دا دواړه شاذ قولونه دي شاذ جمهور علماء قراء په دې باندې متفق دي په دې باندې اجماع ده چې د سوره فاتحې آیاتونه اووه دي دا اتفاقي مسله ده اجماعي مسله ده البته فقها په دې کې مختلف دي چې اووه څنګه دي نو امام شافعي رحمه الله او امام احمد بن حنبل هغې دا خبره ده چې دا اووه آیاتونه په دې معنا دي چې بسم الله الرحمن الرحیم مستقل آیات دی مستقل آیات نو یو بسم الله الرحمن الرحیم شو دویم الحمد لله رب العالمین شو دریم الرحمن الرحیم شو او پنځم مالک یوم الدین شو شپږم ایاک نعبد و ایاک نستعین شو او اووم چې کوم دی نو اهدنا الصراط المستقیم شو شپږم او اووم چې کوم دی نو صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغوی داسې شماري امام ابو حنیفه رحمه الله او د سره ګڼ خلک دی هغوی وایي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورې فاتحې جز نه دی بلکې دا بسم الله الرحمن الرحیم د ټول قرآن مجید د هر سورت جز نه دی بلکې دا د قرآن مجید یو مستقل آیات مستقل د یو سورت به خصوصي جز نه دی نو بیا څنګه وشو نو هغې په دې طریقه باندې به بیا څنګه وسازو نو هغه دا دی چې دا الحمد لله رب العالمین یو شو الرحمن الرحیم دو شو مالک یوم الدین درې شو ایاک نعبد و ایاک نستعین څلور شو اهدنا الصراط المستقیم دا پنځه شو او صراط الذین انعمت علیهم دا شپږ شو او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا اووه شول په دې باندې او د هغې وجه دا ده
کہ دا صورت سن قرآن مجید کے ذکر شوی دی سورہ حجر کے غالباً ذکر شوی دی کہ اللہ پیغمبر کا وہی تاتا درکڑے منگا سب المثانی والقرآن العظیم والقرآن العظیم دار دی صورت دا آیاتونو خبر ہوا کہ آیاتونا دا دوم ردی او دا اجماعی مسئلہ دا چی اولی اختلاف پدی کو چی مسنگ دی مانن دا دی صورت انتہائی فضیلتو نرازی او دا دیر دا قدر ورد صورت پیدا او دا دی وجہ دیتا الکتاب و القرآن ہوئی دیتا سبع المصاری ہوئی دا گمرا روایات کے راگری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو شاگرد دے اگوی چمات نبی علیہ السلام ہوئے چه زبا تحت یو عظیم صورت بخیمہ بخاری حدیث دے وخوار دینا چه جمال نوزو دوی کلا چه پیغمبر خدا پاسد و زم پاسد و جمال ندوتو مسئلہ رانا نما اور قیادو کچھ اللہ پیغمبر اتا خمات دوی چه زبا تحت یو صورت عظیم صورت بتا خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائے کہ آغا عظیم صورت آغا سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ او دا دومر لوی صورت ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہ کر سورہ فاتحہ تفسیر سرے تفسیر او لدینا تفسیر دا سکئی نو دو اخانو انڈی او دو اخانو اگا بارونا بعد اگا کتابونا ڈکشی خود سورہ فاتحہ تفسیر بخلاص نشی دونا عظیم صورت ہے ذکر ورطا القرآن وائی چی سن اہم مضامین کو قرآن کی دی فهذا أهم مضامين باندي سورة فاتحة مشتملة حسن بصری رحمه الله الصحابة شاگرد اوڑیر لوی امام اوڑیر لوی محدث و ماہر قرآن دے آغا سورة فاتحة مبارک وائی اللہ رب العزت دا تمام آسمانی کتاب و علم اللہ تعالی رواگستا او دائی و قرآن مجید کی کیا سنگا دا تمام آسمانی کتاب و علم اگر اللہ رواگستا و قرآن مجید کی کیا او دا قرآن مجید تمام علوم اللہ رواگستل او دا سورہ فاتحہ کی کیا دا سورہ فاتحہ او دا سورہ فاتحہ دا تمام علوم اللہ تعالی رواگستل او دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی او دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تمام علوم رواگستیشو او دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بیگ جو تمام آسمانی علوم و مجمع پر بیگ رانا او داگی وجہ رانا چتا سکلا شرمت عمل دو استاذان و نویو نتاسو بپا دیر ماناگان ازدہ کرے یو مانا ردی الساق دی بے وسکیدل و رسیدل نو پریبی کی سنگت علوم راجع مشہور بعد پار دا الساق دا
او د علم مقصد دا دی چې دا بنده الله ته ورسي دا الله رضا سره پیوست شي دا الله رضا پوه شو پرې باندې د علم مقصد مې درته وښوده چې د علم مقصد دا دی چې موږ او تاسو د الله رضا ته ورسو د الله تعالی سره زموږ جوړ راشي د ټولو علومو اسمانیو دقه خلاص دی چې دا پرې باقي کوو او نورم ډېر صفتونه یې دې ډېر شمار بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحماني چې بې اندازې مهربان دی الرحیمي زیات مهربان دی د دې به موږ پخوا ترکیب او دا دې فنونو په کتابونو کې یو کتاب دی هغه وایي چې په دې کې اته شلي ترکیب دی بسم الله الرحمن او زه تاسو ته یو ترکیب کوم او دا ترکیب ځکه کوم چې هغې سره دلته معانی ټچ دي هغه معنی به درته نو بی جار اسم مجرور مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ موصوف دے الرحمن صفت اول دے او الرحیم صفت ثانی دے سپیش ویلے با حرف جار دے اسم مضاف الیہ مجرور دے او لفظ اللہ دا بی جار دے او اسمی مجرور دے او اسمی مجروری مضاف دے او لفظ اللہ موصوف دے الرحمن صفت اول دے او الرحیم صفت ثانی موصوف دے دوار صفتین سرا مضاف الیہ دا اسم شو او مضاف کی اسم سرد مضاف الیہ دا مجرور دا جار او جار سرد مجرور نظر مستقر دے متعلق مقدر دے تاسو په ترکیب کې شرط تعمیل کې دا ذکرې چې یو ظرف لغو دی او یو ظرف مستقر دی او د ظرف لغو معنا دا ده چې دا هغه متعلق په الفاظو کې ذکر او د مستقر معنا دا ده چې دا هغه متعلق چې کوم دی متعلق چې کوم دی نو په کلام کې ذکر نه وي نو دا مستقر دی د ده مضاف الیہ نه دی ذکر شوی پیږئ پرې باندې د ده عامل نه دی ذکر شوی چې هغه متعلق وایي دا جار مجرور په صيغه د اسم فاعل متعلق دی او چې په کوم فعل پورې نښلي په کوم اسم پورې نښلي هغې ته متعلق وایي په صيغه د مفعول باندې دا تاسو ترکیب کې زده کړي نو چې دا جاری مجرور متعلق دے نو متعلق مقدر دے نو متعلق مقدر مخکم رئیستے شی و رستم رئیستے شی چونکہ دا اللہ سر خلق دیر شریکان پیدا کری دی دا دی وجینا دلتا منگا دا متعلق رست روگاسو حالانکہ دا آگا استحقاق و حق داری چی مخی رو جاسو و تقدیم دا ما حقه التاخیر دا حصر باختصار نمن بدا سوائی اس قاری سے بوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأو مصنف بوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصنف ڈوڑی خورن کے وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آکم وبسکن یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشربو دسی بولو یہ گئی پر خبر کر آری یو چی درو اسلام ترکیب بیدائی یا صیغہ دا واحد متکلم دا
ضمیر پکې مستتر دی معبر دی په انا سره هغې فاعل دی او دا جاری مجرور په هغې پورې متعلق دی فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه مضارعیه متکلمیه ته چې تصریح وایي بې شماره نومونه او دا ولې موږ رسولو باسو ځکه چې مشرکانو به د الله په نوم هم شروع کوله خو د لات او د منات او د عزا په نوم باندې به هم شروع کوله نو مؤمن موحد به هغه وي چې هغه خالص د خدای په نوم باندې شروع او دا د خالص معنا به هله حاصلېږي چې موږ د دې هغه متعلقه عامل عروس او دا ځان له اختلافي مسله ده د بصریانو د کوفیانو په منځ کې چې فعل ورته راوباسو او که اسم ورته راوباسو نو د کوفیانو په نسبت باندې خو فعل به راوباسي نو اقرعو شو اصنفو شو آکلو شو اشرعو شو او زه ورپسې رسي او بصریان وایي چې اسم ورته راوباسي نو بسم الله الرحمن الرحیم شروعی بسم الله الرحمن الرحیم اکلی شربی تصنیفی حسب ہے بہرحال دار بسم الله الرحمن الرحیم خبر اس بار بار انسان کا حرف جار دازان مستقل خبر ورد او دا اسمی دا یا دا سمون دے نو سمو علو تا وائی اسمان تا اسمان دکو چی عالی دے اوجت دے نو سمو دا اصل کے سمون دے سمون دے نو بیا دا دینا اسم او دا ځکه چې اسم دا اسم ځکه وایي چې هغه عالي دی په خپلو اخوینو باندې د حرف او د فعل په نسبت باندې اسم عالي دی ځکه د ده نه ځان له په ځان له جمله سازیږي او د فعل او د حرف نه ځان له په ځان له جمله نه سازي نو دې وجې نه دا او دا هم یو اختلافي مسله تاسو د کریمر په کتابونو کې ویلي دي چې د بصري د علماو د کوفي د علماو په دې کې جګړه ده چې دا سمون نه ماخوذ دی که د وسم نه ماخوذ دی نو د وسم نه چې څوک ماخوذ وایي نو هغه معنا دا ده وسم نخې ته ویلې کېږي وسیمون جسیمون چې تاسو وایئ نو دا نښه ده په خپل مسما باندې اگر چې دا مسلک ضعیف دی کمزور دی هر یو شی په خپل مسما باندې نښه او دا لفظ الله دا اسم لذات الواجب الوجود یا علم لذات الواجب الوجود دا لفظ الله چې دی د دې معنا ده د دې دا معنا د الله معنا څه ده نو زمخشري وایي صاحب کشاف چې دا علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال دا لفظ دا الله دا الله رب العزت نوم دی علم خو پیژنئ کنه موضع لشیء بعینه لکه ستاسو دا علم نو چې دا دلته موږ ذکر کوو چې پلانې نو آواز به پکې چې ها بیا به تا آواز موضع لشيء معين موضع لشيء بعينه داسې په عبارتونو به تاسو په دې کتابونو کې راځي او دایم معنا بعض خلکو کړې ده
چې الله اسم لذات الواجب الوجود. بهرحال دا ځان لري اختلافي مسله ده چې دا لفظ الله جامد دی که مشتقي دی. پوهېږئ دا ځان له مسله ده چې اسم دوه قسمه موږ سازو، جامد او مشتقي. جامد دی ته وایي چې د هغې نه بله کلمه نه سازي، او مشتقي دی ته وایي چې د هغه نه بله کلمه سازي. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دا هم یو اختلافي مسله ده. صرفې مشهور عالم تېر شوی دی د صرف او نحو، هغه به ورته جامد ویل. و چا په خوب کې ولید چې کله مړ شو چې څه درسه الله وکړه، ویل الله معاف کړم. ویل ولې؟ ویل په دې خبره باندې زما دا عقیده وه چې دا لفظ د الله تعالی چې دی دا جامد دی. څنګه چې الله لم یلد ولم یولد دی، د چا نه پیدا شوی نه دی، خو د الله دا اسم هم دقسې جامد دی، د چا نه پیدا شوی نه دی. پوهېږئ په دې باندې؟ بهرحال دا خو د خوب خبره وه که نه، خو یو لوی جماعت د علماو ورته مشتق وایي. نو چې مشتق وایي بیا دا ځان له په کتاب کې زده کوئ. دا لویه د جګړې مسله ده چې د څه شي نه مشتق دی. الہ یألهون مشتق دی که د تأله یتألهون مشتق دی، او نور یې خو د الہ یألهون چې شي نو په معنا د تعبده باندې دی. د دې وجې نه د الله معنا دی معبود. او بیا علما لیکلي دي او د الله او د الہ منځ کې فرق کړی دی. د چا د لفظ الله او د الہ په منځ کې فرق کړی دی چې دا لفظ د الله داسې لفظ دی چې سوا د الله نه بل چاته نه ویلي، سوا د الله نه بل چاته نه ویلي. او الہ معنا دا معبود بحق، چې په رښتیا معبودیت کوي. او دا د الله تعالی د نوم هغه ترجمه وه چې دا معبود دی بحق. هر چې الہ دی نو الہ عام دی، معبود بحق وی لکه الله، او معبود بباطل وی لکه لات او منات او عزا. پوهېږئ په دې باندې؟ نو په دې وجه باندې لفظ الله خاص دی او لفظ د الہ عام دی، دا موصوف دی. رنبنی صفت دا الرحمن دی، الرحمن اللہ رحمان. او الرحیم دویم صفت دی، او دا رحمان صیغه د مبالغه ده، او دا رحیم صیغه د مبالغه ده. نو د رحمان معنا دا ده چې بی اندازې مهربان. د مبالغې ترجمه ورسره کوي، بی اندازې مهربان، چې د هغه د مهربانۍ انتها نشته، انتهای نشته. دوست او دشمن دواړو ته درستخوان خور کړی دی، او دوست او دشمن یو درستخوان ته کېنوي، بلکې د دشمنانو مخ ته ډېر مزېدار شی په نسبت سره دوستانو. د دې وجې نه د عیسی علیه السلام نه یو قول نقل شوی دی چې هغوی به فرمایل عیسی رحمان الدنیا و رحیم الاخره. د رحمان الدنیا معنا دا ده چې د الله دونه بې اندازې مهرباني ده په دنیا کې چې دوست او دشمن دواړو ته ډوډۍ ورکړي، دوست او دشمن دواړو ته عیش او آرام ورکړي، بلکې بسا اوقات دشمنانو له د دوستانو په ځای باندې ډېر خوراکونه ورکړي، ډېر اساسي ورکوي.
اور دنیا ډیر عشرت او دنیا ډیر عیش او آرام ورکوي په نسبت سره مؤمنانو ځکه چې د کفارو خو دغه دنیا ده د کفارو خو دغه دنیا ده که په دې دنیا کې څوک دغه به وکړي کوي مزې وړاو کړی به وړاو کړي نور خو دې سترګې پټېدل او جهنم ورته الله ګرم کړی دی او د دې نه زیاته وسیعه معنا جناب رسول الله په خپله کړې ده د عیسی علیه السلام د دې معنا نه هغه دا دی چې رحمان الدنیا والآخرة الله دنیا کې رحمان دی او په آخرت کې رحمان او رحیم معنا دا دی چې دائم الاحسان هغه ذات چې داغه احسان مسلسلی داغه احسان خلاصي بیانوي الله تعالی رحمانیت د کفارو لپاره په دنیا کې چار سی ولا ورکول لیکن کله چې دې سترګې پټې شي نو بیا به الله د رحمت د سایه لاندې دا نشي راتلی او د رحیم معنا دا ده دائم الرحمه په آخرت کې به الله تعالی په مؤمنانو باندې رحیمي او دغه رحیم هغه به دائم الاحسان یعنی دا رحمت به د الله خلاصېږي نه دا به مسلسل نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې داسې الله الرحمانی چې بې اندازې مهربان الرحیم زیات مهربان دائم الاحسان دے الحمد لله رب العالمین تمام ثناگانی صفتنا د کمال ثابت دی اللہ لرا خاص دی پا اللہ بن پوری مستحق اللہ دے داسی اللہ رب العالمین چی پالون کے لے تمام مخلوقات معلوم کے لئے تمام مخلوقات نو الحمد للہ رب العالمین ترجمہ میں توقع اس نے یو لفظ بانی خبر ہے دا حمد و بیا پر قرآن مجید کی پسون زلنات شو خدا بیا ترجمہ نہ کرو دے گئی پر ایوانی ذکر در درہم چی نک جے ٹکو تقوان دائی چی کم تکی بیوی ہے لگا بیا نویا بیا سبق وائی نو حمد تاسو په دې نحوه کې دا خبرې زده کړې وي چې حمد دا مصدر د فعل متعدی دی حمد څه دی لکه مصدر دی د فعل متعدی حمد يحمد حمدا بیګي او هغه تاسو کې چا شرجامي ویلي نو التا د شرجامي او شارح دی غفور ورته وایي نو پای کې دا ټولې معناګانې ذکر کړي دي چې دا حمد مصدر دی د فعل متعدی او په هر مصدر متعدی کې دوه احتمالات مصدر معلوم مصدر مجهول مصدر مبني للفاعل او مصدر مبني للمفعول حاصل بالمصدر معلوم او حاصل بالمصدر مجهول سوشو شپږ قدر مشترک قدر مشترک معنی چې پر شپږو وانو کومه معنا شامل ده یو معناګان مصدر معلوم مصدر مجهول مصدر مبني للفاعل مصدر مبني للمفعول او حاصل بالمصدر معلوم او حاصل بالمصدر مجهول او قدر مشترک دا تشتاز یو غوړو کې دا کوم څه استاد یو غوړو کې بم بودیو کې څه شتا پکې نور د دې پوره تفصیلات لري چې به مصدر معلوم څه ته وایي مصدر مجهول څه ته وایي
ویږي پریوانی مبني للفاعل ستوي مبني للمفعول ستوي او حاصل بالمصدر معلوم ستوي حاصل بالمصدر مفعول ستوي قدر دا خدای مستقل دي دغه باندې یو سبب دی به په سره اکشن وشي او تاسو د خیر کې بری کې سشتا سبب راځي نو دا الحمد د مصدر معلومه او د مصدر دغه چې په د مصدر د فعل متعلق معنا دې صدا نو معنا دې په لغت کې ستودان دي د چا صفت کول څنګه د حمد معنا دا ستودان د چا صفاتونه کول دائما او اصطلاحي معنا حمد ستوای الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل غني معنا غاني خلق کړی دي وړو وړو کتابونو کې وړې وړې معنا غاني غټو کې غټي غټي معنا غاني ما درته متوسطه معنا چې الثناء بالجميل د چا صفاتونه کول په یو جمیل اختیاري باندې الثناء بالجميل او على جهة التعظيم والتبجيل بطريقة التعظيم او داغه دا قدر و قیمت په اندازه باندې اوس یو طالب العلم را روان دی او ته علامه صاحب راغی نو دا خو مدح نه ده دا خو حمد نه ده دا خو استهزاء ده چې ته طالب العلم د علامه صاحب دی ویږي پریوانی د دې وجنا د حمد معنا دا شوا چې الثناء بالجمیل د چا صفاتونه کول په یو منقبه باندې چې هغه د هغه په اختیار کې وي او په طریقه د تبجیل او تعظیم سره دی هغه مقصد داغه عظمت دی مقصد دی دیواله دی مقصد نو دا د حمد لغوي معنا سجودن او اصطلاحي معنا الثناء بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل د دې حمد په جمع کې او په اړه کې یو بل شی خلک غوتای چې هغه ته شکر ویلي شکر نو د شکر معنا دادا چې فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الانعام دا څه ترجمه ده دا شکر شکر ستوای فعل دا یو فعل ينبئ خبر ورکي عن تعظيم المنعم التعظيم بالوالد المنعم احسان کوي دا ترجمه ده الله شاکر دے نالتے منگا ترجمہ کو قدردان معمولی لگ عملم قبلی دیر لوی بدل دے ورکل شاکر دے شکور دے اللہ مبالغی سی بلا دیر زیاد قدردان دے دا عمل دا بندہ او فرق دارے چې شکر دې ته وایي چې په مقابله د نعمت کې تا سره یو سړي احسان وکړو یو شی درکړو او تا یې صفتونه شروع وکړه دا څه دی دا شکر او تا له چا څه دي درکړي او تی صفتونه کې دا حمد وګورئ حمد چې دی دا د متعلق په لحاظ سره عام په مقابله کې نعمت یو کړي خطر چا صفتونه کې او شکر په اعتبار د متعلق سره خاص دی څنګه خاص دی چې تا سره سړي احسان کړي نو دې صفتونه کوي دغه شکر او په اعتبار د مورد سره دا حمد عام دی شکر خاص ځکه چې دا حمد چې کوم دی دا په ژبه ادا کیږي
په لاسونو باندې ادا کیږي، په عمل باندې ادا کیږي، او شکر هغه داسې نه دی. د دې خوا کې خلک مدح هم ذکر کوي. مدح هم دغه چا ستودنه او چا صفتونه کول، خو هلته دغه د چا صفت چې په کومه صفت باندې موصوف کې هغه د هغه په اختیار کې یو کوي. په حمد کې به د چا صفت چې په کوم وصف کې هغه د محمود په اختیار کې، او په مدح کې باندې لکه خلک داسې وایي چې معنا دا ده چې مدحت اللؤلؤ على صفایا، ما د ملګري د صفتو کو د هغې په صفایي باندې ډېره صاف او ښایسته وه. نو دا د ملګري دا صفایي د ملګري په اختیار کې ده نه ده که نه؟ د دې وجې نه دا د حمد په جمع کې شکر دی، دا به مو یادوئ، او د دې په جمع کې مدح ده، دا به م یادوئ، او په کتابونو کې بیا د دې په منځ کې هغه نسبتونه به هم لټوئ چې څنګه د عام خاص مطلق پکې څنګه دی، دا د دې ځای نه دی. نو دا ما د حمد خبره الف لام په دې الحمد کې دا لپاره د استغراق. موږ په دې کې طالبانو ته یو مستقله ضابطه ده الف لام وایي، خدا اوس هغه ورځې نه دي ضابطه وایي. خلاصه دا ده چې الف لام غیر زائد په خپل کور کې څلور قسمه جنسي دی، استغراقي دی، عهد خالي دی، وعهد ذهني دی. دا پرې نیمه کې موږ وایو. نو دا الف لام استغراقي، الف لام استغراقي دې ته وایي چې پرې سره اشاره شوي ماهیت د مضمون ته په ضمن د جمیع افرادو. الف لام استغراقي څه ته وایي چې پرې سره اشاره شوي ماهیت د مضمون ته په ضمن د جمیع افرادو. بیا والدا هم نه دا نه نه کېږي پرې. نو دا الف لام دلته د استغراق ځکه معنا دې څه کومه چې الحمد تمام صفتونه د کمال، تمام صفتونه ولیا تمام معنا کوم دا راته د الف لام وایي. د الف لام استغراقي دې ته وایي چې دا دلالت کوي په چا باندې، یعنی معنا دا ده چې دا دلالت کوي، دا د الف لام استغراقي دې ته وایي چې دا داخل شي په چا باندې، نو دا د مدخول تمام افرادو ته شامل دي. نو څومره حمدونه چې په دنیا کې دي دا ټول د الله دي. دا موږ چې د خلکو صفتونه کوو، وایي دا د خلکو صفتونه چې کوي نو دا په حقیقت کې د الله صفت دی. د یو سړي په علم صفت کې دا علم چا ورکړی؟ د یو سړي په مال او په دولت صفت کې دا ته چا ورکړی؟ یو سړی محنتي دی، د هغې په محنت باندې ته صفت کې دا محنت چا ورکړی؟ نو تمام چې د چا صفت هم کې دا په حقیقت کې الله ته راجع دی. ځکه موږ وایو الحمد تمام صفتونه د کمال لله مستحق الله دی، مستحق دی الله دی. دغه ځان له خبرې دي چې دا جمله اسمیه معدوده ده، نو دا ځان له پکې بیان دی دغه پسې نه ځو. الحمد لله چې یو ال شو یو حمد شو، د دواړو معنا به ځان سره کولی. او لله کې ما دا خبره وکړه، درې ترجمې ما وکړه. تمام صفتونه مختص دي په الله پسې، دا تمام صفتونه د کمال حقدار الله دی، مستحق الله، مختص دي په الله پسې، ثابت دي الله له. اوس الحمد مبتدا ده او لله خبر دی، دیږي په باندې او لام جار دی او لفظ الله مجرور دی. جاری مجرور چې ته خبر واقع کې نو دا متعلق غواړي. نو کته ورته الحمد ثابت لله
الحمد مختص لله، الحمد مستحق لله. نو لام کی درې وانه معنی ګان شب تعلیل کی ذکر کړی. لام د پاره اختصاص هم دی، لام جاره دی. نو ټول صفات د کمال په خله پورې خاص. دا لام د استحقاق لپاره راځي. استحقاق د حقداري د تمام صفات او کمالیه او حقدار الله دی. دیږي او دا لام په ثابتون پورې متعلق دي. د تمام صفات د کمال الله ته ثابت. لفظ الله باندې مې اوس خبره کړې، دوباره اوس کوم دیږي په باندې خلاص خبر البته ویلي اوس پرې بسم الله کی ما په الله باندې باسو وکړه، دوباره ځنه لفظ الله موصوف دے، رب العالمین صفت دے. رب دا رب یرب ربنا دا مصدر دے او الله باندې حمل مبالغه تم دې کزین عدل جدا سورای یا دا رب مخفف دے دا ربنا شغل اسم فاعل دا د دې وجنا دار تربیت نه دی او د رب دې وجنا مفسرین غنی معنا غاني. رب په معنا د مالک راځي، رب الابل، رب الغنم. اس خلک وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نیکو عبد المطلب چې کله د ابرها فوجونه راوستي او بیت الله مسماره او دا د سره د جنوي لا چې کله عبد المطلب لاړ د ابرها بطن محصر کی آغاز د پوت دی رکړې او اتی دی پانه راځه نو هغه په خپل تخت ځان سره کېنو. ډېر دا نبی رسول الله کورې ډېر ډولی خلک او ډېر غټ غټ خلک مزیدار. عبد المطلب خدا اسم مشرو او ډېر ډولې سړی مو، ډېر مجسم سړی مو. نو ابرها ځان سره په تخت کې ترجمان دی ویل چې دې بوډا نه تاسو کو څنګه راغلی. نو ترجمان تاسو کو چې سیب دا زما سیب کو چې څنګه راغلی. نو هغه ویل چې د دې ابرها په زما 200 خاندي سوینی وړي 200 आगे पिछड़ा गए. अब्रहा तो जे तर्जमानी वेरी जा बुढ़ा दे पिछड़ा गए. नो अब्रहा और अब्रहा वेरी तर्जमान जी बुढ़ा तो हुआ है कि तरारी मुजमा पुस्तक उगली दून लगे दी और खूब जकमा अल्लाह सर को तख्के नवली जरा अगले उस्ताद इज्जत कोर रानो क्या बैतुल्लाह रे او ته ما تر هغې ما نه د هغې سوال نه کړې او ما ته وایي زما 200 خان دي ماله راکړه ستا پوت دي نو ته زما د سترګو نه ولوېږي. ترجمان عبدالمطلب ته خبره عبدالمطلب ورته وایي ترجمان ته چې ده ته ووایه دې شي دا چې انا رب الابل وللبیت رب سیمنعک، زه د اوښانو مالک یم. انا رب الابل، زه مالک د اوښانو یم او د دغه کور مالک شته. تا به منه کي درته ورشه پته به دې ولیکي. نو هلته دا لفظ راغلی تاسو بیا ولولئ دا چې انا رب الابل، زه د اوښانو مالک یم. نو رب په معنا د مالک هم راځي او شک نشته چې الله د تمام مخلوقات مالک دی. این امانت چند روز ماست در حقیقت مالک هر چیز خدا. افکار خبر نما ہوتا سر کسی دی دا ټول دا الله امانت دی مستقیم او امانت بخامخا تاسو واپس کوئ. دا چند روزه امانت دی او دا هر څه مالک په حقیقت دی. رب په معنا د مصلح باندې مرسته. رب چاته وایي مصلح ته وایي. مصلح د خلکو اصلاح
د خلکو د شؤونو د کارونو د حالاتو درسوالی نو په معنا د مصلح هم دی دا مربي هم دی د خلکو تربیت هم کوي او موږ به دغونې ترجمه طالبانو ته پخوا دا کوله چې رب هغه ذات ته وایي چې رسوي مخلوقاتو له کمالاتو خپلو ته په درجه درجه باندې دا معنا موږ کوو چې رب چا ته وایي چې رسوي مخلوقاتو له کمالاتو خپلو ته په درجه درجه باندې او عالمین جمع د عالم عالمین جمع د عالم او د عالم معنا ده ما سوى الله د خدای نه چې علاوه څه دي ټولو ته عالم او عالم ځکه ورته وایي چې عین لام میم کې معنا دا د علامې نه چې شي نو دا چې د علامې نه شي نو بیا معنا دا ده چې دا ټول مخلوق د الله په وجود باندې نښه ده یو سړی وایي که نه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية په هر یو مخلوق کې د الله دپاره نښې لګېدلي دي او دا نښې دلالت کوي چې الله یو دی الله یو دی نو دا عالمینو ته عالمین ځکه وایي چې مخلوقات ټول دا مظهر دی د الله رب العزت د وحدانیت اظهار او د قوت او د علم اظهار دا بدینه او اوس سوال دا دی چې تا ترجمه وکړه ما سوى الله نو ما سوى الله خو یو شی شي جمع څنګه دا په جمع چې تا راوړې ده عالمین جمع د عالم ده او ته یې عالم ما سوى الله ته وایي نو ما سوى الله خو یو شی نو دا جمع کله کله په اعتبار د انواعو سره کله کله جمع په اعتبار د انواعو سره یعنی د اقسام سره او دا الله تعالی مخلوقات د عالمین دا بشمار څومره دي 8000 دي 40,000 دي مخلوقات سپوچا کی دی او سپدی سمندری بشمار مخلوقات دا اللہ تعالی بشمار یعنی عالم الجنس عالم الانس عالم الحیوانات او زور دا جمع په اعتبار دا جمع په اعتبار دا اعتبار دا انواع دا سوال ما باندې شي کوي چې جمع کوو علم یو شی ما ویلي انواع د استادا دا په دې وجه نو رب العالمین رب تمام مخلوقات خالق تمام مخلوقات مالک تمام مخلوقات تربیت کون کے اصلاح کون کے ټول مخلوقات الرحمن الرحیم بے اندازے مہربان الرحیم دائم الاحسان بدی باندې بنو سنور